السلام علیکم دوستان، امید ده تاسو بخیر. زمانه نننی ویډیو د خروج نهایی د پیپر په حواله سره ده. دوستانو، خروج نهایی د ورګي ضرورت ال راځي چې کله سړی واپس په نوې ویزه باندې راځي، نو ایجنټ ورته وایي چې د خروج نهایی هغه پیپر راکه، که پیپر نه راکې نو ویزه دې نه لګي. په دې ویډیو کې به زه نن تاسو ته ان شاء الله طریقې کار ښیم چې دغه پیپر د ایجنټ نه بغیر تاسو د خپل ابشر نه څنګه راوباسئ. عام طور د دې پیپر ضرورت ال راځي دوستانو چې کله سړی د دې ځای نه خروج نهایی لاړ شي، نو دی خو په هغه وخت کې دا سوچ ونه کړي چې یاره د پیپر ضرورت مال راځي، خو د دې ضرورت بیا په هغه وخت کې د پیپر راشي چې کله سړی نوې ویزه لګوي، نو ایجنټ ورته بیا وایي چې یاره اوس د خروج نهایی د پیپر ضرورت دی وغیره که. نو دی بیا کله چاته ټلیفون کوي، کله چاته، کله ایجنټ ورته چې مال 500 ریاله راکې، څوک ورته چې 300 ریاله به راکې، په هغې دل دا پیپر زه راوباسم. نو په دې ویډیو کې راځئ دوستانو، زما سره د موبایل سکرین طرف ته او تاسو د تلو نه مخکې به خپل ابشر کولاو کوئ او په خپل ابشر کې دا تاسو پرنټ کولی شئ دا پیپر او د ځان سره کوئ. د هر ملګري له پکار ده چې د خروج نهایی د خروجو د پیپر چې کوم دی د ځان سره ساتي. نو په دې ویډیو کې ته درخیم ان شاء الله پریکټیکلی راځي زما سره د موبایل سکرین طرف ده چې دا پیپر د خروج نهایی د مقیم دا تقریر چې کوم دی دا تاسو څنګه راویستی شئ او د ځان سره څنګه پرنټ کولی شئ. راځئ د موبایل سکرین طرف ته. ښه دوستانو، تاسو به خپل ابشر به اوپن کړئ، پاسورډ هر څه به ورکئ، ټیک شو که نه. د هغې نه پس سوري یار ماته دا پاسورډ هیر شو. ښه جي 10 پاسورډ دی. ون ټایم پاسورډ به تاسو ته راشي نمبر ته. دلته دا په لکه تاسو پرنټ څنګه راایستی شئ په دې ویډیو کې تاسو ته ما ویل دي، دا به انګلیش ته زه واړوم او د انګلیش نه پس اسانه طریقه ده بالکل ښه، مطلب تاسو به چاته نه محتاجیږئ. دې ځای کې به بیا مای سروسز ته به لاړ شئ، دا سروسز ټیک شو دا به ووهئ او دلته به تاسو وګورئ پاسپورټ. دا پاسپورټ چې کوم دی که نه 1 2 3 4 5 پنځم نمبر اپشن پاسپورټ باندې به کلیک کوئ. بیا پرسنل انفارمیشن باندې به کلیک کوئ. چې پرسنل انفارمیشن باندې تاسو کلیک کو که نه دوستانو، نو ستاسو پورا تفصیل دلته دا دی راغی، دا تاسو ته ښکاري ټیک شو که نه. دا پوره ستاسو تفصیل دلته راغی، نو د دې نه به تاسو داسې کار وکړئ. دې نه پرنټ هم تاسو ایستی شئ، پرنټ وباسئ چې کوم ملګري په خروجو د باندې ځي هم ترې پرنټ وباسئ او کوم مطلب دا دی دې کې پوره دا تفصیل لیکلی شوی ده چې یاره د انټري څه دغه دی، په کم ایرپورټ باندې انټري شوی ده، د کم نه تللی دی، د کفیل څه نوم دی، د کفیل آی ډي نمبر څه دی، او دا پوره قصې دي په دې که نه. نو چاته به چاته محتاجېږي. دقه طریقه ده دوستانو. دې ځای ته به راشئ، دې ځای نه دا پرنټ ځان له واخلئ او بس ځان سره به یې کړئ چې کله کوم ملګري په خروج نهایي باندې ځي بس ځان سره د دې نه پرنټ واخلئ. انشاءالله بیا به راتلو کې تاسو ته څه مسله نه وي او چاته به مینت نه وي. امید دی دوستانو چې ویډیو خوښ شوي. که ویډیو خوښ شوي نو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.